چې دا اختر اعلان وشي ګل او روزه ماته شي نو ډېر خلک دا ډزې کوي د دې ډېر غټ ممانعات راغلي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي او د الله رسول موږ د دې سینه منع کړي چې دې ځکه کار کوي په دې ګوته باندې او داسې په چا باندې ډز وکړي د ګوتې سره د مسواک ګوتې سره داسې ولي الله رسول هم د دې نه منع کړی چې په دې باندې هم چا باندې ګزار نه کوي ولې وایي داسې نه چې د هغه غاښ ولګي او غاښ یې مات شي یا یې سترګه ولګي او سترګې ته نقصان ورسېږي یا یې بل ځای ولګي او هغه ته نقصان ورسېږي نو وایي دا لوی ظلم دی او دا لوی قتل دی چې ته په انسان باندې د کان باندې داسې ګزار کې د الله رسول دې نه منع کړی یو صحابي فرمایي وایي ما باندې یو صحابي داسې ګزار وکړو او بیا لګیو داسې کاڼي ایستل وایي ما منع کو او دا مې وتویل چې الله رسول دې نه منع کړې ده دا کاڼي داسې مه وله نو وایي ما منع کو وایي بیا یې لګیو ایستلې وایي ما قسم وخوړو چې په الله مې دې قسم وي که چېرې بیا تا کاڼی داسې ویشتو نو زه به ټول عمر تا سره خبرې نه کوم ولې چې د الله رسول دې نه منع کړې ده او ته بیا هم داسې ګزارې کوې چې انسان تمانچه راوالي او ماشین راوالي او د هغه نه اعلان نه شي کوي نو ته ووایې دا ګولۍ خو به خامخا چې ته ځي لګي نو دا لاله شي د چا په ماشوم باندې ولګي په کور کې په زنانه باندې ولګي بازار کې یو سړی راوالي د هغه په سر ولګي یو زناور یې د هغه په سر ولګېږي نو تا قتل وکړو قتل دا ډېره غټه ګناه ده چې د دې کال ایستلو نه الله رسول ممانعت راوستی منع کړي نو ته به یې ډزې ولیکې نو د چا کور مه بربادوه د چا کور کې خفګان مه راوله که دغه ګولۍ راشي او ستا په بچي په سر ولګي او ستا په کور کې زنانو په سر باندې ولګي نو ته خپله سوچ کوه چې ستا به د زړه څه حالت وي دغه رنګې هر چا بچي دي د هر چا بیبیرې دي هر انسان د بار ګرځي د اختر ورځي ډېر خیال کوه دا خو الله تعالی باندې خوشحالي راوستې ده الله تعالی عبادات توفیق درکړی دی او بیا د اختر شپه ده اختر شپه باندې الله رب العزت ډېر خلک د جهنم نه روباسي او جنت ته بوځي نو دا د عبادت شپه ده دا د مستۍ شپه ده کوو به کوو انشاءالله ډېر خیال به کوو خپل بچي به منې کوو خپل یار دوستان به منې کوو او په خپله به هم دا کوشش کوو چې د هوایي ډزې به نه کوو هوایي پیر به نه کوو بس دا شکر باسه یا الله ماله د عبادت توفیق راکړو دا عبادت زما خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه او اوس را باندې خوشحالي راوسته یا الله دا خوشحالي خپل دربار کې قبوله کړه د ډزو کار نه دی په دې سخت الله خفه کېږي او دا عبث کارونه دي وایي څوک چې دا عبث کارونه کوي د الله رب العزت فرمایي فضول انصرافي کوي فضول خرچي کوي فضول ډزې کوي د الله رب العزت فرمایي دا د شیطان ورور دی دا د شیطان ملګری دی نه به کوو که نه انشاءالله خپله به منې شئ خپلو بچو ته به وویسئ منې شئ انشاءالله الله رب العزت به دا ټول عمل ستاسو خپل دربار کې قبلوي